اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب تحریم الوصال فی الصوم. روزہ کی وصال کول حرام دی. روزہ کی وصال کول حرام دی. وهو دا وصال دی ته وایي ان یصوم یومین او اکثر، چې یو سړی 2 ورځې لګاتار روزې ونیسي یا 2 نه زیاتې 3 4، فلا یأکل ولا یشرب بینهما، او دې منځ کې روزه ماتي کې او پښمني کې، یعنی د شپې هم خوراک څښاک نه کوي. صوم وصال ورته وایي. څه نوم ورته وي؟ لګاتار روزه. صوم روزې ته وایي، وصال لګاتار. روزه خو ماښام بانګ سره ماتېږي بس، او داسې به د روزه ماتي کې هم خوراک نه کوي، زړه یې خولې له نه وړي، نو ګوټو بس کي، نه ماسخوتن، نه بیا اوده کېدو نه مخکې، نه بیا د شپې اوده کېدو نه پس که راپاسي، یعنې د ورځې خاص هم روزه وي، د شپې هم ټوله شپه څه کړي روزه کړي، بیا سبا له بیا روزه ونیسي، بیا پې چې شپه راشي نو بیا خو روزه ماتې ټایم کې بس روزه ماته شوه، خو دی څه خوري نه، بیا یې 2مه شپه هم څه ونه خوړه، 3مه ورځ بیا روزه نیسي. نو داسې روزه نیوله یحیی نووي رحمه الله ریاض الصالحین کې چې دا کوم باب قایم کړی دی، دې کې خو ورته ویلي دي باب تحریم الوصال، تحریم حرام والی، داسې روزه نیوله حرام دي صوم وصال. دې باب کې 2 حدیث وایو. یو حدیث کې دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیان د داسې قسمه روزې نیولو نه منع کړي، چې د ورځې هم روزه او سبب بیا د شپې هم روزه دي نه، نبی علیہ السلام مونږ او تاسو امتیان منع کړي یو، منع کېږو به کنه، داسې خو خیر مونږ کې څوک نه کوي، کولی هم نشي، دا اوسنۍ کانټیانې او وجودونه داسې نه دي. او بل حدیث، 2م حدیث چې دې باب کې کوم راځي که نه مشرانو، هغه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ امتیان منع کړي او په خپله نبی علیہ السلام داسې روزه نیوه، په خپله بیا داسې روزه نیوله، د ورځې به هم روزه وه، بیا به د شپې هم څه وه روزه وه، زړی به یې نه خوړو، نه به یې ګوټو بس کړلې، سبا له بیا روزه وه. نو هغې کې ته بیا صحابو تپوس کړی دی چې د الله پیغمبره، د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مونږ منع کوئ او خپله داسې روزه نیسئ، د هغې وله بیا جواب ورکړی دی. 1964 نمبر حدیث مبارک دی، 1764 نمبر حدیث شریف دی. وعن ابي هريره وعائشه رضی الله تعالی عنهما، دا حدیث 2 بزرگانو نه روایت دی، یو ابو هريره او یو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنهما، دواړو نه د الله پاک راضي شي، دواړه د الله پاک د خپل ځان نه راضي کړي، دواړو ته د الله پاک زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن الوصال، دواړه بزرګان دا حدیث روایت کوي، وی خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د صوم وصال نه منع فرمایلی ده، د صوم وصال نه منع فرمایلی ده. په دا شان روزه ساتل، صوم وصال تعریف دا دی، په دا شان روزه ساتل چې درمیان کې روزه ماتې او پښمنۍ نه کوي، د شپې هم روزه ده، داسې روزه ساتل منع دي. دا یې وجه دا ده چې دا د کمزورۍ سبب دی، بدن کمزوری کېږي چې د هغې د وجې نه بیا عباداتو ته نقصان رسي، نور عبادتونه سړی نشي کولی. بیا د صوم وصال په هکله د حضرات فقهاو مذاهب به هم لږ ووایو. پهله مذهب د امام ابو حنیفه، امام مالک، سفیان ثوري رحمهم الله دی. د مذاهبو بیان سره دا د حدیثو او د فقه چې کوم طالبان دا ورسره بلدي، موږ تاسو عامو خلکو باندې د توجه نه کولو د وجې نه او د نه پوهېدو د وجې نه بیا بوج راځي، خو دا نابلده یو ورسره انشاءالله چې د فقهاو د اقوالو سره کله موږ بلد شو که نه، بیا موږ ته په دې کې مزه راځي. مزه امام ابو حنیفه، امام مالک، سفیان ثوري رحمهم الله او امام احمد رحمه الله او جمهور فقها دا په یو طرف دي، یو روایت ورسره د امام شافعي رحمت الله علیه دی، دا یو طرف کې دي. دوی فرمایي وی داسې روزه نیوله مکروه دي چې څوک د شپې هم خوراک نه کوي، داسې روزه نیوله مکروه دي. او دا امام نووي رحمه الله حکم باب قائم کو باب تحریم، هغې څه وویل حرام. دا امام یحیی نووي رحمه الله چې دی دا د امام شافعي رحمه الله په مسلک دی. نو دویم مذهب دی کې وره امام شافعي رحمه الله
او اهل الظواهر دوی وی صوم مثال یعنی چې د شپې سړی خوراک نه کوي او روزه وي دا شانته روزه نیول حرام دي. زمونږ د امام صاحب په نس دي مکروه او د امام شافعي رحمه الله په نس حرام. دریم مذهب د اسحاق ابن راهوی رحمه الله او د موالکو کې د امام مالک رحمه الله ځینی مقلدین بعض مالکی او دای په نس باندې دي ایو کې لږ تفصیل کوي چې چا کې خو طاقت هی کنه طاقت هغه لپاره جایز دی او چې چا کې طاقت نه هغه لپاره حرام دی. اوس نبی علیہ السلام به دا روزه نیوه نو ول سوا 15 نمبر 1765 نمبر حدیث دی ورپسې همدې باب کې وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال دا حدیث زمونږ سردار سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما نے روایت فرمائی نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الوصال وی خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د صومی وصال نه منع فرمایلی دا. صومی وصال څه ته وایي؟ د ورځې خو یې روزه ده ورسره لګاتار د سم کا د شپې روزه ده دې نه منع ده. قالوا صحابه ارزو کې انک تواصل تاسو خو جی په خپل داسې کوئ په خپل خو تاسو روزئ د شپې هم څه نه خورئ. قال نبی علیہ السلام فرمایل نو ما سره ځان سموئ انی لست مثلکم زه نه یم ستاسو غونته انی اطعم و اسقا ما ته غیبی خوراک راکولی کیږي ما ته غیبی سکاک راکولی کیږي. سبحان الله. خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سو فرمایل زه نه یم ستاسو غونته او تاسو ما سره ځان سموئ ما ته خو غیبی خوراک ملاویږي غیبی سکاک ملاوي غیبی خوراک سکاک راته ملاویږي. غیبی خوراک سکاک د دې په باره کې محدثین یو څو مطلب بیانوي. پهله مطلب دا چې حقیقت باندې دا خبره ورحمل ده وربار ده په حقیقت باندې کوزه کړې ده رښتیا او نبی علیہ السلام ته خوراک هم ملاوېدو کولو یا سکاک هم ملاوېدو کولو خدا غیبی خوراک او دا د جنت خوراک سکاک د کوم ځای. نو سوال دا دی چې نبی علیہ السلام خوراک هم کولو سکاک هم کولو نو روزه نه ماتېده نه روزه د دنیا په خوراک سکاک کولو سره ماتېږي د جنت په خوراک سکاک کولو سره روزه نه ماتېږي. او نبی علیہ السلام ته به کوم خوراک سکاک ملاوېدو په دې دنیا د جنت. مریم بیبي ته تاسو قرآن ویلی دی که نه؟ قرآن هم ویلی دی په معنو هم ویلی دی تاسو الحمدلله قرآن خانه یې. مریم بیبي چې د بیت المقدس په خوا کې کومه حجره وه کوټنۍ وه د زکریا علیه السلام اوچت پیغمبر نو هغې کې دا په بنده کنجۍ د بهر نه ورپسې کنجۍ چولې د دې عبادت کولو چې سپی پیشو د دې په منځ کې خلل را نه ولي نو چې کنجي لرې کا نو کتل بې موسمه میوې پرتې دي بې موسمه څه کې چې د دې دنیا وي نه د سره نو یا مریم انا لک هذا د زکریا علیه السلام چې د بني اسرائیلو پیغمبر دی او تورات شریف خلکو ته ښیي او شایع کوي او خورئ د تورات خدمت کوونکی پیغمبر دی هغه ته پوښتنه کوي مریم بچی دا کوم ځای نه نو مریم ورته فرمایي وی دا علیه السلام وی دا د الله د طرف نه راغلي د جنت نه راغلي. او سورۃ مائده هم په معنو ویلې ده که نه مائده څه ته وایي او هغه درستخان ته ویل کېږي چې خوراک او سکاک پې سجو شوي یو هغه درستخان دی چې دا کپړه ویړ کې خوراک کې که نه څه پیلا تیار پراته ني نو هغې ته سفرتون وایي سفره او چې ورباندې کانه ولګي که نه نو هغې ته بیا څه وایي مائده وایي. مائده معنا څنګه به کوو ډک درستخان ډکه خوانچه. حضرت عیسی علیه السلام به خپلو صحابو ته ویل جنت دی بره او هغې کې قسم قسم طعامونه دي او خوراکونه دي او روحاني لذتونه دي او علمي لذتونه دي او جسماني او د خوراکونو او د کپړو د جامو مزي دي. هغې داسې په عاجزۍ یو ځل عیسی علیه السلام ته وویل چې دا رب به داسې ونه کړي چې همدې جهان کې تېنه یو خوانچه راکوزه کړي چې مونږ یې وګورو یقینا محکم شي. هغې کې بیا د مفسرینو اقوال دي یو قول تېنه رانقل کوو چې کوم دلته سمون خوري الله پاک وله هغه خوانچه راولېږله نو چې ښه مریم بیبي د جنت خوراک په دې دنیا کوی شي او د عیسی علیه السلام صحابه د جنت خوراک په دې دنیا کوی شي ولې د دواړو جهانو سردار د پیغمبرانو امام خاتم النبیین خاتم الانبیا پیغمبر به نشي کولی. حدیث مخې ته رالو خوشحاله شئ د داسې پیغمبر امتیان یو چې غیبي به ول الله خوراک سکاک ورکولو نو بیا که په هغې کې سوال راشي چې وا پیغمبر علیه السلام خوراک هم کولو سکاک هم کولو روجه نه ماتېده ویا او روجه هغه خوراک سکاک سره ماتېږي چې د دې دنیا خوراک سکاک او دا د کوم ځای خوراک سکاک د جنت هغې سره نه ماتېده. دین مطلب دا دی چې خوراک سکاک ته نه حقیقتا شخوند چې پې وی او ګوټونه تېرې دا شان خوراک سکاک مراد نه و د دې نه مراد قوت راتلل و. د خوراک مقصد څه دی چې وجود کې څه راشي چې خوراک ونه کړو دا اوسني دور والا خو مونږ بس بیا سترګو ته خړی که نه او بیا دا اوس ورته څه وایي ویسه لو کېږي او ډاون کېږي بي پي لو کېږي بلډ پرېشر د وینې هغه چې کوم پرېشر دی دباو دی هغه کمېږي چې کم چې سړی راپرځي او چې شوګر مریض وي خو به لکه د مږې په شان شپږ ټایمه خوراک کوي د ورځې کوي نه کو بس بیا خو بدن له کار وکړو هغه دپاره خو بیا هغه فرض روزه هم خو یې څه کړې ده معاف کړې ده نفل خو پرېږده. نو مقصد د خوراک سکاک څه
قوت راتل او هغه به الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکول. او دا تاسو ته پته شته د یو پیغمبر هغه زمونږ پیغمبر یو قبل پیغمبر د یو پیغمبر په وجود کې د دنیا د 4,000 ځوانانو طاقت د یو پیغمبر په وجود کې د دنیا د 4,000 ځوانانو طاقت. نو تاسو ما ته رسیدې شي ګور نبی علیہ السلام صحابه چې تکله پښتنه او تاسو خو نه صحیح جی او مونږ ته باندې کوي نو تاسو ما ته رسیدې شي څنګه د پیغمبر په وجود کې څومره طاقت د 4,000 ځوانانو د دې دنیا نو د بنی آدم نور د صحابه په وجود کې خدا سے طاقت نو ځکه منک. او دریم مطلب علامه ابن قیم رحمت الله علیه لوی محدث دی لوی عالم دی هغه فرمایلی دي چې دا معده کله خالی شي کنه هغه د پیغمبر وی او کده امتی وی نو دې دوران کې د الله پاک ته ډیر نږدې کیږي آتش معده دا بنی آدم الله پاک ته ډیر نږدې کوي. یو سجده کې سړی الله ته ډیر نږدې وي او یو چې کله دا معده خالی وي دا اوسګاری نو بیا بنده الله ته ډیر نږدې وي. او بیا روزه خو صرف خالی واله د معدې نه دی هغه خو د شپې نه یا د ورځې نه سحر نه د روزې نیت هم شوی د روزه خو عبادت دی ځکه چې الله پاک په خپل فرمایلی روزه ما د پاره دا او زه به د روزې بدل ورکوم روزه ما د پاره دا زه به د روزې بدل ورکوم. بنده چې روزه نیولې دا نو دې کې د مخلوق د پاره نیوي نو پټي مو بس کولې شي پټي خوراک کولې شي خدای الله نه نیولې د الله د پاره نو که ارسم رم دې د خلکو نه پټ دی چاته پته نه لګي مجاز شته کده ګوتو کی د الله د پاره نیولې د الله سره یو راز دی نو بدل به الله ور کوي. نو د روزي په حالت کې د الله جل جلاله د انوارات د رضیات مشاهده وشي یعنی د الله دیدار پکې کیږي د الله انوارات پکې کتل کیږي. دی وجنبا نبی صلی الله علیه وسلم د خوراک سکاک نه بنیاز چې څوک الله ویني نو هغه ته بسر اٹھا یاد شي د دنیا محبوب چې سړی ویني تاسو خپل سوچ کوئ چا سره عاشقی راغلی د عشق مجازي وګورئ عاشق د معشوق سره چرته کینی کنه د تبیا اٹھا یاد الله دې زموږ استاد سو د الله محبت نصیب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ.